نن نهم د مئی دی، نهم په مئی باندې په تیر ځل باندې چې کوم واقعیت شوي وو په هغې کې خصوصا جناح سیزل دا زموږ دپاره ډېره یو لویه سانحه ده او دغه شان د پاک فوج زموږ چې کوم شهدا وو د هغې مجسمې مطلب د سیزل، هغه ګزارل، هغه ماتول، د هغې توهین کول، هغې د دې ملک دپاره ډېر لوی جدوجهد کړی او د هغې دپاره موږ مطلب د هغه موږ کنډم کوو چې هغه هر چا کړي دي. نو موږ دا وایو چې یاره مطلب د هغې د مکمل یو آزاد تحقیق او آزاد انکوایري د هغې وشي. د هغې وجه دا ده چې په دې ملک کې دا زموږ ادارې دي، دا پاک فوج زموږ سره پارځای کې شانه بشانه وډاړي، زموږ مطلب د ملک د دفاع دپاره، زموږ د ملک د مطلب دی چې د مضبوطېدو دپاره د دې ادارې شاته چونکې زه د باجوړ چمبر اف کامرس اینډ انډسټري فاونډر لیډر په حیثیت باندې، د ښار د بازار د صدر په حیثیت باندې او د یو قبایلي په حیثیت باندې زه دغه کنډم کوم او موږ انشاءالله تعالی دا ټول مشران چې څومره راغلي دي، که دا زموږ تاجر برادري راغلې ده، دا زموږ مطلب دی شانه بشانه موږ د دې سره ولاړي او هر څه چې راځي انشاءالله تعالی دا زموږ اټمي ملک دی. موږ په خپل تمامو ادارو باندې فخر کوو او پاک فوج زنده باد وي، دا ادارې دي زنده باد وي، پاکستان دي زنده باد وي او چې پاکستاني نو موږ به یې. ډېره زیاته مننه، مهرباني.